السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمن خان بابا مفتي سردار علي صاحب سره ملاو شوی دی او د قاتل په باره کې داسې خبرې کړي ویل دي چې دا قاتل دې معاف نه کړي شي. راځئ مینوال چې په جواب کې ورته مفتي سردار علي صاحب څه ویل دي ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلې نشان وګورئ چې ښه یوه نوې معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمن مفتي سردار علي صاحب باندې ډېره غټه حمله شوې وه چې په دغه حمله کې عزتمن دا دوه چاقوان خو لګېدلي وو چې د هغې نه بعد بیا عزتمن د ده ملګرو او د ده دغه سیکورټي ګارډ عزتمن هغه قاتل ګرفتار کړو او په زبردستۍ ترې نه تپوسونه کول. خو مینهواله قاتل ډېر سخت هوښیار چې هغه جواب نه ورکولو. کله به یې ورته یوه خبره کوله کله به یې ورته بله خبره کوله. عزتمن چې په دې کې پولیس را رسېدلي دي پولیسو قاتل په خپل لاس کې اخیستی دی او تانې ته یې بوتلی دی. مینوال چې دغه نه بعد عزتمن بیا چې دی نو مفتي سردار علي صاحب شاه منصور اسپتال ته لېږل شوی دی د ده هلته کې علاج شوی د هغې نه بعد عزتمن دا خپل کور ته منتقل شوی دی چې خپل کور ته تللی دی. نن خو هم عزتمن هغه ته خان بابا ورغلی و ملاقات یې ورسره کړی چې تا باندې څنګه حمله وشوه. عزتمن مفتي سردار علي صاحب ټول حقیقت بیان کړو او ورته ویې ویل چې داسې داسې شوي. مینوال چې خان بابا ډېر سخت افسوس وکړو او ډېر سخت خفګان وکړو چې ډېر غوسې نه بې ویل چې دا قاتل دې معاف نه کړل شي دې قاتل ته د سره مکمل سزا دې میلاو شي. عزتمن چې په سوشل میډیا ډېر باندې همدغه شانتې خبرونه روان دي چې دا قاتل دې معاف کړل شي. خو مینوال دا قاتل دې هېڅکله معاف نه کړي ده ته دې خپله سزا میلاو شي. د ډېر غټ حرکت کړی دی مفتي صاحب ټارګټ کړی دی مفتي صاحب یې وژلو. زموږ د عزتمن ته نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان وګورئ چې ښه یوه نوې معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.